ملګرو یو ویډیو مې ستاسو سره شریک کړی وه چې په هغې کې زه لګیا یم کار کوم. ملګرو له ډېر زیات مینه ورکړې وه، خو په هغې کې ډېر کمنټ شوي چې نوید بهی ته خپله 100 روپۍ ریټ اخلي، ځکه چې هغې کې ما د ریټ خبره کړې وه چې یاره ستاسو په علاقه باندې 100 روپۍ ریټ دی. د نن در سره زه دغه شریک کوم چې زه 100 روپۍ ریټ اخلم. ما چل چرته یاد کړی دی او په کوم ځای کې مې زیاته کارګري کړې ده. نن به خپله جوړه ګنډم نو هغه در سره هم شریک کوم. تاسو به را سره چې څومره هم ټیلران وونه دي نو هغوی به را سره دا هم شریک کوئ چې یاره زما په دې کټنګ کې څه پوینټ شته او که نه، آیا زما سلایي ښکلې ده او که نه. خو ویډیو به د اخرې پورې ګورئ، ویډیو به شیر کوئ او کمنټس کې به را سره دا هم شریک کوئ چې څومره هم ملګرو کپړې ګنډلي دي نو آیا د ټیلر سره هم چیړ کړی دی او که نه، په څه خبره هم ورسره کړی دی. او که ټیلران نونه ما ګوري نو آیا د ګاګ رویه په دې اختر کې څنګه وه، تاسو سره په ریټ باندې چیړ کړی او که نه. نو راځئ شروع کوو خپله ویډیو. زه خپله جوړه ګنډم او ستاسو سره شریک کوم. چېرته ځئ مو زما سره اوسئ. بسم الله کوم. منزونه کړم نو خایما شپې تهجدونه کړم نو خایما ټول عمر الله ته په سجدا یما بل ورسه نفلونه کړم نو خایما 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 بل ورسه نفلونه کړم نو خایما کله چې منزونه کړم نو خایما شپې تهجدونه کړم نو خایما ټول عمر الله ته په سجدا یما بل ورسه نفلونه کړم نو خایما 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 بل ورسه نفلونه کړم نو خایما ستاسو ښار کې ډېر خلک مونږ کوي، ستاسو ښار کې ډېر خلک مونږ کوي، زه پکې منځونه کړم نو خایما، زه پکې منځونه کړم نو خایما بل ورسه نفلونه کړم نو خایما 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 بل ورسه نفلونه کړم نو خایما کله چې منځونه کړم نو خایما شپې تهجدونه کړم نو خایما ټول عمر الله ته په سجدا یما بل ورسه نفلونه کړم نو خایما 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 بل ورسه نفلونه کړم نو خایما ربي ثوابونه راکوي ماته، رب ثوابونه راکوي ماته بل تلاوتونه کړم نو خایما، بل تلاوتونه کړم نو خایما بل ورسه نفلونه کړم نو خایما 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 بل ورسه نفلونه کړم نو خایما کله چې منځونه کړم نو خایما شپې تهجدونه کړم نو خایما ټول عمر الله ته په سجدا یما بل ورسه نفلونه کړم نو خایما 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 بل ورسه نفلونه کړم نو خایما جمیل توراب دی ربا سنا خوان یما، جمیل توراب دی ربا سنا خوان یما ستا چې تعریفونه کړم نو خایما، ستا چې تعریفونه کړم نو خایما بل ورسه نفلونه کړم نو خایما 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 بل ورسه نفلونه کړم نو خایما کله چې منځونه کړم نو خایما شپې تهجدونه کړم نو خایما ټول عمر الله ته په سجدا یما بل ورسه نفلونه کړم نو خایما خایما خایما. پاتې شو ملګرو چې زه د کپړو د ګنډلو 100 روپۍ اخلم. زما دکان چېرته دی نو ملګرو په تیر شوي سیزن کې ما دلته په دې کلي کې ځان له دکان کړی و، خو د کلي دکان تاسو ته پته ده ځکه چې دې کې به ډېر ملګري زما د دې خبرې نه مخکې دا خبره کوي
چې نوید به په کلي باندې قرض ډیر زیات وي چې څوک هم کپړې وړي نو هغه قرض وړي او بیا هغه چې کوم کسانو کپړې وړي وي قرض نو هغه په هغه طرف باندې نه راځي. نو همدغه شانتې ملګرو ما په تیر سیزن کې دلته په دې کلي کې دکان کړو اوس د دې روژې نه تقریبا یو میاشتې مخکې ما ختم کو. د څه د وجې مې ختم کو چې د هغه سیزن اوس هم زما چې 7,000 روپۍ پورې دي په خلکو باندې خو چاته ویلی هم نشم په سختۍ باندې. ځکه ملګرو چې سیسټم داسې دی چې یاره اوس ستا نه چا قرض کپړې ویوړې نو که چاته په سختۍ باندې وې چېرته تا ماله د خپل حق راکه یا که یو سړی کپړې وړي او تی دې کېدي چې یاره هغې پورې به کپړې تا ته نه میلاویږي چې تر څو پورې تا ماله پیسې نه راکړي. نو اوس د یو کس دی هغه په کلي کې ډېر ښه نوم باندې یادېږي اوس به زه ټیلر والم زه به خپل ځان واخلم چېرې هر سړی الحمدلله دلته په دې کلي کې وایي چېرې د نوید بهترین اخلاق دي نوید ډېر زبردست انسان دی خو که چېرې دغه خپل حق دې ترې وغوښتو چېرې تا زما نه قرض کپړې وړي دي دا پیسې به خامخا راکړې او اوس بیا په دې ساعت باندې راکې نو بیا به څه وایي ملګرو چې لکه دا نوید خوړو د سړي زوی نه دی د نوید خوړو انسانیت نشته دی. نو په هغه 7,000 روپو باندې ملګرو صحیح کوم پتا باندې نوم پروت وي د ښه سړي نو هغه لاړ شي په خاورو کې میلاو شي. نو څومره چې هم که ګاګ زما دا اواز اوري او که ټیلران زما دا اواز اوري نو ټیلران به راسره دا شریک کوي چې ستاسو نه څومره قرض کپړې لاړې او آیا څه بانه ډېره زیاته وه په کومه بانه تاسو نه کپړې تللي دي او چې کوم ګاګ دی که هغوی د ټیلرانو نه قرض کپړې راوړي وي نو په څه خبره باندې راوړي دي چېرې څه وجه وه چې هغه ټیلر ته ویلي چې یاره په دې وجه درنه زه دا کپړې وړم. پاتې شو ملګرو ما ټیلري په کوم ځای کې کړې ده نو ما په تیمرګره کې په ګورګورۍ چوک چې کوم اول خان استاجي دکان دی برایټ سټار سره ملګرو ما الحمدلله 14-15 سال کاریګري کړې ده او د خپل ژوند ډېر بهترین ورځې ما په تیمرګره باندې تېرې کړې دي او ما د اول خان استاجي د برایټ سټار چې کوم ټیلر دی د هغه د دکان ما ډېر رزق خوړلی ملګرو چېرته مې الله محمد آباد او خوشحاله سات اخره کې آواز پاکستان زنده‌باد مسلمان زنده‌باد تل وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله پامان.